جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته عرض کړو د الله پیغمبره تاسو وړاندې شئ امامت وکړئ. نبی علیہ السلام وړاندې شو امامت یې شروع کړ. دلته وروره یو غوغا جوړه ده په معاشره کې، په یو فساد یې جوړ کړی خلکو چې فاتحې نه بغیر لمونځ کېږي او که نه کېږي. څوک ورته وایي کېږي او څوک ورته وایي نه کېږي. وایي بیت المقدس کې پیغمبرانو فاتحه په نبي علیه السلام پسې نه وه ویلې. دا لکه څه دلیل دی؟ د نورو پیغمبرانو په شریعت کې فاتحه نه وه، نو بس هغې نه ده ویلې. او کېدی شي الله پاک وله ورکړي وي چې زما پیغمبرانو د نبی علیه السلام باندې مې سورت الفاتحه نازله کړې، تاسو ته مې یاده کړه، بس ډایرکټ مې دله یاده کړه، ورپسې وی وایه. په دې کې لوی فساد جوړ دی. او قطه وی چې فاتحه وه که نه وه، نو زه تا نه دا تپوس کوم چې نبي علیه السلام خو 2 رکعته لمونځ ورکړی که نه؟ دا د ټولو ایمان دی. نو کم صورتونه یې پکې ویلي؟ دا صورتونه راته ته په قرآن او حدیث کې وښایه. اوس چې یو ځای نه ګرېږي سلی ګری، د هغې په وخت کې نه وه، ځکه د هغې په شریعت کې ونه د پیغمبرانو فاتحه. دا خو د نبي علیه السلام د امت خصوصیت دی چې نبي علیه السلام ته الله رب العزت فاتحه ورکړه چې دا وایه. اوس د نورو پیغمبرانو په شریعت کې نه وه، او نبي علیه السلام فرمایي چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. چا چې فاتحه ونه ویل لمونځ یې نه کېږي. بس څوک په هغه حدیث عمل کړي آمنا وسلم نه مونږ یې ورسره منو، او مونږ په بل حدیث عمل کوو قراءة الامام قراءة له، قراءت د امام دا قراءت ته مقتدي دی، مونږ په دې عمل کوو، دواړه صحیح دي.